چې ته بل مسلمان کنځې د بل مسلمان ته کنځل کې په روژه کې ما اورېده قسم د کنځلې کوي د خور او مور ما په د خپلو غوږونو اورېدل داسې طلاقیان مې ولیده چې په رمضان المبارک کې معظمه مکرمه میاشت ده او به ښکارېږي به امیر صاحب به ښکارېږي حاجي صاحب به ښکارېږي مولوي صاحب به ښکاره کېږي لیکن چې پې غصه غلبه وکړي قسم دې څښا کنځل کوي زه وایم ظالمه په عرف کې خو ته حاجي صاحب مولوي صاحب امیر صاحب ښکاره کېږي خوله دې دومره پلیته ده چې ته ځان په روژه کې د کنځلو نه نشې بندولی مړه چې قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله الله فرمایي اے مؤمنانو تاسو د الله د رحمت نه مه مایوسه کېږئ تاسو ته ما تیر شوي جمعه ویلي وو چې دا رمضان المبارک اولها رحمت لومبنۍ عشره د دې رمضان المبارک رحمت دی د وجې نه په رحمت باندې بحث کوو چې رحمت څه ته وایي قرآن کې الله فرمایل چې اے مؤمنانو زما د رحمت نه مه مایوسه کېږئ علي رضی الله تعالی عنه فرمایي وی کله چې رمضان المبارک راته ودرېده او امت محمدیه ته خطبه کوله او درې خبرې ورته وکړې علي رضی الله تعالی عنه فرمایل چې پچا کې دا درې خبرې او دا دې د ځان نه نشي ایستی دا سړی د روژه نه نیسي ځکه دا روژه د ته فایده نه ورکوي نو دا روژه که دې ونیسي نو هیڅ بدله په لاس ورنشي او نه به د ده چې کوم دی نو عبادات ولیکلی شي فقط د دې نه چې دې صرف لږ او تنده تېره کړي ځان باندې به ټول ورځ لږ او تنده تېره کړي بس نور څه فایده نشته هغه ټول متوجه شو چې علي رضی الله تعالی عنه څه فرمایي د ټولو نه مخکې ړومبی علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې دا رمضان المبارک د رحمت میاشت ده د رحمتونو میاشت ده دا د عبادت میاشت ده ما تاسو ته ویلي دا پیکج دی د مسلمانانو دپاره لیکن هغه سړی د روژه نه نیسي چې کوم سړي نه والدین خفوي او دی روزهداري دا خبره یاد ساتئ یو انسان دی دی روژهدار دی روژې نیولې ده لیکن دی رضا کوي الله مخکې نه تې والدین خفه دي الله وایي زه تې رضا کېږم نه نو دا روژه د عبث ته څه دې پکارېږي نه ده ما محترمو یو خبره اوس تاسو وګورئ هر انسان په دغه کې چې دی روژه نیسي اول د دې وګوري چې زمانه کمې کوتاهي چېرته نه ده شوې زمانه د والدینو بې احترامي خو نه ده شوې زمانه والدین خفه خو نه دي اول د دې وګوري که د ده نه یا د ده د کور والا نه والدین خفه نه د ده روژه قبلېږي او نه د کور والا قبلېږي د ما محترم د ټولو نه مخکې دویم نمبر علي رضی الله تعالی عنه فرمایل هر هغه انسان چې هغه روژه نیسي د ټولو نه مخکې د خپل نفس ته مخاطبه وکړي خپل ځان ته دې وګوري چې رمضان المبارک را روان دی آیا زه په دا رمضان کې الله ته ودرېږم د الله گویا د الله یو حکم دی په ځان باندې نافظوم چې هغه حکم دا دی چې ځان مې د اوبو نه بند کړی دی ځان مې د خوراک نه بند کړی دی ځان مې د حلالې ښځې نه بند کړی دی علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې او بنده ته وګوره او مؤمنه ته وګوره ته روژه خو نیسې خو وګوره چې ته د دروغو نه ځان بندولی شي که نه که د دروغو نه ځان نشي بندولی ما یو وي دویم نمبر د دې نه مخکې والدین دې نه خفو د دروغو نه ځان نشي بندولی دا روژه دې قبلېږي نه ځان مه ستړی کوه هسې د ما محترم بس اوس وګوره که نه اوس ته موږ وګورو الله دې معافي وکړي چې په روژه کې موږ څومره دروغ وایو قسم دی نیولې مې روژه جي ځان مې د خوراک نه بند کړی دی د حلال خوراک نه د حلالو اوبو نه مې ځان بند کړی دی د حلالې ښځې نه مې ځان بند کړی دی لیکن د دروغو نه چې الله وفرمایل قرآن کې چې په دروغجن باندې لعنت ورېږي الن کې روژه د رحمت شی دی ما تاسو ته ووې اولها رحمتون داسې نشي کېدی چې تا د روژه نیولې رحمتونه دې هم در باندې راورېږي او ته دې په روژه کې دروغ وې لعنتونه دې هم در باندې راورېږي رحمت او لعنت جمع کېږي نه پته ولګېده چې ستا روژه قبلېږي نه زما محترم
اوس خپل ځان ته سوچ کوه چې زه دروغ وایم که نه دروغ. او بله خبره کومه جي چې کومه روجه کوم عبادات تا د دروغو نه بند نه کړي. ټیک ته تا خو ځان د حلالو نه بند کړی دی، ځان دې د خوراک سکاک د ښځې نه بند کړی دی. چې کومه روجه په تا باندې دروغ بند نه کړي، دروغ ما طرف نه جمله وره، دغه روجه ستا الله ته قبوله نه ده زما محترمو. چې وخت راغی او تا دروغ ووی، د خولې نه دروغ ووتل، ډایرکټ زما دا جمله یاد ساته، زما دا جمله یاد ساته چې د خولې نه دروغ په روجه کې ووتل. ته پوه شه مولوي صاحب ویلو چې زما د روجې د قبولیت لویه نښه دا ده چې د حرامو کار راشي او زه ترې ځان بند کړم. لیکن که دا کار مې ونه کړ، د دروغو وخت راغی او ما دروغ ووی، پته ولګې د روجه الله ته قبوله نه ده، ځان مستړی کوو زما محترم. دا خبره یاد ساته بس. بیا ماتوه روجه ماتوه او بس کا خوراک هم کوه، مړه چې دروغ پکې وي زما محترم. دویم نمبر علی رضی الله او په دریم نمبر علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي کم انسان روجه را روانه ده، روجه دار دی د دې کار نه ځان نشي بندولی، د دې روجه نه نیسي، هغه دریم نمبر زما محترم غوسه ده چې د غوسې نه ځان په روجه کې نشي بندولی او ځان د کنځلو ردو بدو د مسلمان نه نشي بندولی. نو تا ته زه وایم دغه روجه دې قبلیږي نه، روجه مه نیسه، مړه خوراک هم پکې کوه. چې ته بل مسلمان کنځې، د بل مسلمان ته کنځل کې په روجه کې ما اورې د قسم د کنځلې کوي د خور او مور. ما په د خپلو غوږونو واورېدل داسې طلاقیان مې ولیده چې په رمضان المبارک کې معظمه مکرمه میاشت ده، او به ښکارېږي به امیر صاحب به ښکارېږي، حاجي صاحب به ښکارېږي، مولي صاحب به ښکاره کېږي. لیکن چې پې غوسه غلبه وکړي قسم دې څښا کنځل کوي. زه وایم ظالمه په عرف کې خو ته حاجي صاحب، مولي صاحب، امیر صاحب ښکاره کېږي، خوله دې دومره پلیته ده چې ته ځان په روجه کې د کنځلو نه نشې بندولی. مړه ته به نور څه کې. نو چې زه وایم دریم نمبر علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي کم انسان په غوسه کې ځان د غوسې نه نشي بندولی، ځان په رمضان المبارک کې د کنځلو نه نشي بندولی، هغه انسان د روجه نه نیسي، خوراک او څښاک ته کوي زما محترمو، دغه روجه قبلیږي نه. نو دې د وجې نه زما محترمو روجه چې ده دا د رحمت سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام